نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العظيم. سورة الأنعام اتم پارا یوسل یولسم نمبر آیت دی مخی رکو کی دا مشرکانو کافرانو دا شرک تردید ذکر شو. اس پدی آیاتن کے ہم دا مشرکانو کافرانو دا شرک تردید ذکر کی یا پا مخی رکو کی دا قرآن کریم صداقت بیان شو. اس پدی رکو کی ہم دا قرآن کریم صداقت ذکر کی. مشرکان و کافرانو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائشی معجزے مختی. اللہ رب العالمین فرمائی دا مشرکان دمر عنادیان و زدیان دی کد دوید طبیعت مطابق معجزی بی تراشی بیاہم بی ایمان نروڑی. دا مشرکان کافران وی من با ایمان علا روڑو چی فرشتے من تراشی یا من با ایمان علا روڑو چی من سرا زمنگ مڑی را پاسی او خبری ہوکی. اللہ رب العالمین فرمائی کہ دیتا فرشتے مراشی دی سرد دیدا اقبل مڑی خبری ہوکی اغیوت ڈل ڈل مخام خرام شی خودی دمر در نبی علیہ السلام سر پا دشمنے کی دی چی دی بیا ہم ایمان نرو. معجزو مطالبہ کئی خوبر ایمان نرو لی اس مطالبے کئی دانچ معجزہ راشن ایمان نرو. بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک تسلی ورگئی. نبی علیہ السلام بدے کافران تا دا اللہ پاک دن بیانون دا کافران تا نبی علیہ السلام سر نورم دشمنان کیدل. نو نبی علیہ السلام بڑیر جات خفا کیدل چیزوات دن بیانو او دی ما سر دشمنی زیاد. نو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چستان اوڑاند دا پیغمبران سر ہم خبل قومون دا چل کرو سنگا چستا دشمنی دا خلق کی دا دین اولان دی چکم پیغمبران دا غی دشمنی بیم کو او بل دشمنان سنگا چستا انسانان او پیریان دوار قسمتی دا شان دا نور پیغمبران دشمنان کل انسانانو کی او سب پیریان جناتو کی شیطانان بیادا شیطانان دا سوچی دی اخبر ملگرو تنی وسوسی اچولی دا پیغمبران خلاف او غلط او باطل خیالات او خبر بیدی دا خیستخ کارکولی مقصد بیدو چنی پدوکر کی واچئی او دیستا او دا نور پیغمبران دا مرگیتیان لری کی. دا شیطان کار دانو کاغا شیطان انسانانو کیوں کو پیریانو کی پیغمبر علیہ السلام مستانہ خلق لری کئی. مشرکان کافران دا مکیس انسانانو خود نبی علیہ السلام دشمنان او ہر وقت میں کوشش دو چی دا نبی علیہ السلام ملگری دا نبی علیہ السلام نلری کی نو دا کار خود شیطان
پیغمبر علیہ السلام سره کوم مسلمانان دی او دا تلری کینو دا خصوصي کسکار نه دي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې د پیریانو د شیطان نه د انسانانو شیطان دا ډیر سخت دی. وې ځکه کله چې وېزو د پیریانو شیطان باندې اعوذ بالله او ناغمان او تختی او که د انسانانو پیریان ته الله یاد کوم ناغه نور په تکبر کې او په دشمنی کې راشي او دا د پیغمبر علیہ السلام دشمنان دي که انسانانو کې شیطانان دي او که پیریانو کې شیطانان دي. او بیا دا شیطانان یو بل ته وسوسې اچي لکه د پیریانو دا شیطانان انسانانو شیطانانو ته وسوسې اچي نو بیا وتسکی زخرف القول. نو حاشیه د جلالین شریف لیکي زخرف هغه وینا ته وایي چې مخامخ ډیره ښایسته وي او شاته غلطه وي. نو مخامخ داسې ورته ښایسته ښکاره کړي دا شیطان دا خلک خطا کړي خو شاته چې کوم وي هغه حقیقت کې غلطه وي د پیغمبر علیه السلام په دشمنۍ بنا او دا شیطانان دا کار ولې کوي د پاره د دې چې دا خلک دوکه کې او د الله او د پیغمبر نه لري او دا خلک دا شیطان چې په مهنت کوي د پاره دې چې په دې غلطو خبرو باندې دې خوشاله شي. شیطان خو څو قسم کار نه خوشاله او چې وسړی مونږ کې نو شیطان څو نه کوي. شیطان خدا وی چې ته بالماضی نو شیطان خوشالي نو تا په بالماضی کې خوشالول دا کار د مهنت د شیطان او کنه مونږ باندې ته خوشالي ګرځا د فرشتي مهنت نو فرشتہ تا منظر راوړي او شیطان تا منظر وباسي نو د شیطان کوشش دا دی چې تا په دې گمراهي باندې خوشاله شي. نو الله جل شانه فرمایي چې دا شیطان دا مهنت کوي د دې لپاره یو خو چې دا خلق دوکه کوي او دویم دا خلق په دې کفر باندې خوشاله کوي او دریم دا خلق چې دا کفر کوي چې نورم په دې کفر کې مخکې لاړ شي او ستا پیغمبر علیه السلام استا خلاف شي دا د شیطان کار او بل الله جل شانه د دې خلق د هدایت اراده نه وکړي کله پاک د دې مشرکان استاد دشمنانو د هدایت اراده کړو دی به هدایت تراوست وي لیکن دی پرېګا فزرهم وما يفترون دا کافران پرېګا تب خپل غاړه خلاص کو نور پرېګا او دوی چې دا کوم کفر کوي نو دام دوی ته پرېږده لګیا وي انجام او نتیجې زما سره د سزا به ورکو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا الله جل شانه تسلی ورکړه. د شیطان کار سره خلق د دین نه لري کو نو کدا شیطان په انسانانو کې خلق د دین نه لري کوي دام شیطان او که په بیریانو کې دام شیطان د خلق د دین نه لري کوي. او تاسو تمامي مالک ابن دینار سے فرمایي چې د انسانانو شیطان دا سخت اوس دا کافرانو څومره مهنت کوي مسلمان د دین نه لري کوي د شپې د یوله سدوله په موبایل تناس دي خوب نور او سحر چې جمل پاسیر شیطان بیا نپری دا د کافر هغه کوشش او هغه پکې کامیاب دي ټول اورس چې کرکټ کوي نو نت کې کیږي نو کې کیږي او نستړي کیږي خو کله د جمع د مانځه لپاره جمعات نه आवाज شي آزاد شي نو شیطان او بیا وستانه خو دون میچ شي او استاد بیٹنګ ټیم ته په کرکټ کې او دا استاد خبر دي لګرستو به ته منځو کې نو شیطان او د کافر مهنت کا او بیا په دې گمراهي او په دې ګناه باندې خوشاله ساتي زس چلو شو یو منځنو قضا شو بیا بیا مونږ کې غساته مونږ کې دا کار د چا دی دا د کافر دی او دا کار د شیطان تو کافر او شیطان دواړه مسلمانانو ته متوجي دي الله دې موږ او تاسو دا غي ضرر نه اوسه نو فرمایي ولو اننا نزلنا او کچره مونږ نازل کړو الیهم پدی باندې الملائکه تا فرشته
وکلمهم الموت او خبر کی د دوی سره مړي لکه څنګه چې دی مطالبه کی زمون پلان نکړي مړ را پاسه او خبر دی چې موږ وکمنو نو که چېرې موږ دې ته فرشتي مړولېږو او دې ته موږ د دې د مړي را پاسه دې سره خبرې وکړي وحشرنا عليهم كل شيء او راجمکم بی تحریوسس قبولا مخامخ تفسیر جلالین لکی یو لفظ په یو قرائت کې قبولا دی او په بل قرائت کې قبالا نو قبولا شي دا خلک ډلې ډلې راشي په خپل سترګو یې وویني د مرګ نه پس بیا هم د ایمان نه او که قبالا شي نو که دا خلک ورته مخامخ په خپل سترګو ښکاره شي چې مړو او راژوندي شو خو دوی بیا هم ایمان نه راوړي ځکه مشرکان د نبي علیه السلام سره دښمني کوي ما كانوا ليؤمنون دي بي ایمان راوړونکي ولی الله په علم کې نه چې دا دومره بدبخت دي الا ان يشاء الله مگر دا چې الله پاک ارادو چې الله پاک غواړي د بي ایمان نبي ایمان راوړي ولكن اكثرهم يجهلون لیکن اکثر د دوی جاهلان دي ناپوه دي وكذلك هم دارنګي جعلنا لكل نبي عدوا من جوړ کړو د هر پیغمبر د پاره دشمن لکه څنګه ستا دشمنان شتا هر پیغمبر مقابل دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو د پیریانو نه یوحي بعضهم الى بعض چې وسوسه چوي باز د دې بازتا زخرف القول دا خیستا خبرو غرورن د پاره د دوکي تاسو ته مو زخرف هغه خبره ته وي چې مخامخ خیستا وي او شاته غلط وي ولو شاء ربك او کچر وخت وستارب ما فعلوا في بداکار نوی کړي فزر پس بریک دتوی وما يفترون وکار چې دی کوي د کفر نه ولتصغى دا خیستا خبره او شیطان دا غلط ولې خیستا کوي د پارا دی چې مایل شي الیه دی دروغ وتا افئده الذين زردا کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې وليرجو او د پارا دی چې دی په باندې خوشاله شي وليقترفوا او د پارا دی چې دی وکي ما هم مختلفون اکان چې دی کوي څنګه چې دا کفر دی کوي چې نورم دا کفر دا شان جاری وساتي واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين